پناخه ممای د پی ټی آی د کارکونانو لخوا په الغو تلغو کې د شو زنانو غندنه په ټولنیز کچ دوامدار ده او حکومت وایي چې دغه کې ککړو تنانو ته به سزا هم ورکول کیږي خو بل پلوته د چارپیرچل خاص یا عوامي نمائندګانو دغه عمل د غندنې وړ بللی دي او وایي چې د پاکستان فوج د ملک د دفاع لپاره ځان قرباني کوي او هغوی ته بدرد ویل یا د هغوی په تنصیباتو بریدونه کول مل سره دښمنی ده د 400 سیاسي او سماجی فعال بیرستر خالد بختیار خان دلبر ریډیو سره په یو مرکه کې ویل دي چې کم کار په نخه ممای شوی دی یقینا چې دغه یو تور ورځوا او باید چې کم تنانو دغه زیانونه کړی وي نو د هغوی نه د تاوانونه واغستې شي او د قانون مطابق د سزاګانې ورکړي شي خو خاغلی خالد خان عمرزی زیاتوي چې کم تنان دې کې سہولتکار وي نو هغوی سره د قوم پوره حساب وکړي شي دې باندې غزایر خبره مزمت پکار دی چې دا ارس زمونږ دی کم چې شین شناختی کارت پاکستاني دی کنه دا غدي دا بم زمونږ د عوامو نه وباسي په یو طریقه باندې په بل باندې چې څنګه ستاسو ویلیج کونسل کې هغه ستوي دا برث سرټیفیکیټ شو دا ډیث سرټیفیکیټ شو او مغه طریقو باندې برازي عوام تبا ګراس روټ ته لیول ترازي نو املاک ته خو نه دی پکار د دې په نسبت چې مطلب دا دی کم چارواکي دغه دي چې غیر اټینګ کړیو هغه ته دغه شی وجره مثبت کار کړو نو خبره و دا نه چې ته سرکاري املاک ته دغه کې دا خو مقد عوامونه دوباره وزي دا خو نه د چیرې د جیب ور کوي دې کې خدا داسې نه پکار چیرې ته فوج پسې دغه راولې استا انتظامیه دا یو سیستم دی یو یونټ دی عوام لا پکار دادی چې مطلب دادی کم عوامي نمائندگان دي چې کم ستا په اختیار ستا په دغه راځي چې څنګه ته دې د پارار یو لیډر لروته چې د خپل ځان نه پر روزي چیرې رورا 75 سالو چې زمونږ بس جوړیږي یو راځي ځان مړی وي دی غل دی بیا چې دی کال شپږ میاش پس ویره دا بچا شو بیا چې دی کال لسته کال پس وی دا غل شو دا کم غب شروع شوی خانه مطلب دادی لاغو یو سړی سم ختم کا لا راولا آیا چې دا کم کسانو د احتساب کړي دا دغه کړي دا راټینګ کا لکه چې څنګه د چین والا موزتن لا نور کړي به انقلاب پکار دي چې بھائی عوامو ته ریلیف راشي او نور انتظامیه خو مطلب دا نن یو جرنل له سبب بلی ستا بچي پکې راغی اخو ستوي چې مطلب مورثیت نه دی دا پداسې خال کې چې 13 ورځ د پاکستان آرمي چیف ویلی وو چې په حملو کې ککړو تنانو تبا د آرمي ایکټ او افیشل سیکرټ ایکټ لاندې سزاګانې ورکول کیږي او کوم چې سہولتکار وي یا د شرخوخو د جذباتو را پارول لپاره خبرې کړې وي هغوی به هم سزا مومي علب خان شیرپو دلبر نیوز 400